افغانستان او زمبابوې د اولني ټیسټ درېیمه ورځ نن سرته ورسېدله او کمال وکړو د افغانستان بیټسمنانو کمال یې کړی. یقینا چې ډېر زیات ښکلی او زبردسته بیټنګ شوی دی. ډبل سینچرۍ پکې وشولې. رحمت شاه چې کوم دی ډبل سینچري وکړو، سره چې کوم دی حشمت الله شاهدي هم ورسره یو نیم سلو ته د قابو دی. زمبابوې په اولني انینګ کې 500 پلس رنز چې وکړې، حیران یې کړم. ما وایي چې زمبابوې غوندې کمزوری ټیم او 500 پلس رنز، نو په دې کې حیرانتیا خبره وه. ځکه چې تاسو یو سایډ ته خیال وکړئ، د ساوث افریقا او د پاکستان ترمنځ هم ټیسټ میچ روان دی او د انډیا او د استرالیا ترمنځ هم ټیسټ میچ روان دی. نو هغې اولني انینګونو کې دومره خاص سکور نه دی کړی، مطلب 300 پلس رنز یا 200 دغه شانته کېدلي دي که نه. خو خیر د هغوی وکټ هم لږه ډېره زیاته سخته ده، پیچ د هغوی دپاره ډېر زیات سخت دی. خو که بل سایډ ته زمبابوې دومره خاص ټیم نم دی، د ټیسټ لپاره دومره فیوریبل نم دی، خو بیا هم 500 پلس رنز یې وکړل. زما دلته کې اوسان لږ دا خراب کړو چې یاره دومره ډېر زیات سکور. خو بل سایډ ته چې کله د افغانستان بیا بیټنګ راووتو او اولنۍ 2 وکټې ډېر زیات زر لاړې، نو ما وایي چې کیس دلته کې خراب شو. خو بهرحال بعد کې بیا رحمت شاه او د سره چې کوم دی حشمت الله شاهدي رال او ډېر زیات بهترینه لوبه پیش کړې. یقینا چې ډېره زیاته ستایل وړ دی. رحمت شاه چې کوم دی 201 رنز کړي، نټ آوټ لا ولاړ دی. او د سره چې کوم دی حشمت الله شاهدي هم 141 رنز کړي دي او دا هم لا نټ آوټ ولاړ دی. نو فایده دلته کې دا غسل پکار دي. یقینا چې زمبابوې په 10 وکټو سره دغه 500 پلس وکړه، افغانستان والا ورته ویل چې نه موږ به په 2 وکټو باندې دا 500 پلس رنز پوره کوو. اوس یو فایده غسل پکار دي. نن درېیمه ورځ مکمل شوله. د افغانستان چې کوم بیټرز دي، بیټسمنان دي، نو دوی ګوره ډېر زیات سلو بیټنګ کړی، ډېر زیات سلو بیټنګ یې کړی دی. نو کول پکار دي خبر نه فایده غسل دا پکار دي چې سبا ته کله درېیمه ورځ شروع کیږي، نو د درېیمې ورځ نه فایده دا غسل پکار دي چې دیو کویک او تیز بیټنګ وکړي. په تیز بیټنګ باندې فایده دا وشي چې یو خو به دیو چې کوم اولنی انینګ هغه سکور دی هغه به ختم شي، تقریبا 100 رنز پاتې دي. نو چې 100 رنز دیو په سر کې کمپلیټ کړي او بیا تقریبا یو نیم سل رنز لیډ په هغې باندې ورواړئ، نو دا به ډېر زیاته بهتره خبرې د افغانستان دپاره. ځکه چې یو خو 2 ورځې پاتې دي. دا ټارګټ چې کوم دی نن چیس کول پکار وو، نن د دیو دپاره دا غټه ورځ وه. خو بهرحال هغه ټارګټ چیس نه شو، نو سبا کویک او تیز بیټنګ کول پکار دي چې تاسو لیډ په هغه باندې ورواړوئ. نو چې کله لیډ ورواړوئ، نو تاسو ته به ټارګټ بیا د زمبابوې د خلاف کم میلاو شي. نو دا به ډېره زیاته یو بهتره خبره وي که سبا چېرته تیز بیټنګ وشي او کویک بیټنګ وشي او بیا ورته میچ ډیکلیئر کړي، نو دا د افغانستان سره یو پلس پوینټ شته دی. میچ تاسو په دغه طریقه باندې ګټلی شي. بهرحال ډېره ښکلې لوبه شوې د افغانستان د سایډ نه. خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله میلاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه دمه ما هم یا تر شاته راکړي اجازه. د الله په امان.